تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت طیبہ تذکرہ د بدر د واقعاتو کې دلا نبی علیہ السلام بیا په بدر کې چې کوم قیدیان نیولي د هغې حوالې سره پرون چې کومه خبره کړې وه چې د ابوالعاص دا د نبی علیه السلام زوم و زینب رضی الله عنها ورته ورکړې وه. نو د پیغمبر علیه السلام د اسلام نه مخکې او د هغه د نبوت نه مخکې په عربو کې په خپل منځ کې رشتې کېدلې ځکه شریعت نه و او دا حکم وروسته راغلی دی. بیا په اسلام کې هم وروسته راغلی دی چې د مسلمانو زنانو نکاح و د مشرکانو سره نه کېږي و دا خبره وروسته راغلی ده. نو مخکې دا رشتې د قریشو په خپل منځ کې کېدلې. نبی علیه السلام خپله لور ابوالعاص ته ورکړې وه، کافر و مشرک و. ځکه په هغه زمانې کې چې داسې فرقونه نه وو ځکه ټوله معاشره هم یو شانتې وه. نو رشتې به په دې بنیاد باندې کېدلې به. او بیا چې کله زینب رضی الله عنها راغله مدینې ته ابوالعاص چې دی بیا دا غیر مسلم و. نو چې کله وله زینب امن ورکړی و نبی علیه السلام زینب ته ویلي چې دا تا لپاره حلال نه دی. بیا چې کله ابوالعاص ایمان راوړلو د هغې نه پس ورته نبی علیہ السلام په زړه نکاح باندې دا ستا خاوند دی او زینب د دې بیبي ده. زوړ نکاح برقرار بحال وساتلو. بیا او دویم دا چې کوم عمیر و چې هغه د نبی علیه السلام په قتل پسې راغلی و هغه بیا مسلمان شولو. نو صفوان بن امیه دی خو په دې انتظار و خلکو ته به ویل په مکه معظمه کې چې یو زیر را روان دی او تاسو وګورئ د بدر غم بدر نه هیر شي. مکې معظمې خلکو ته به دا خبرې کولې. صفوان ویل یو خبره را روانه ده او انشاءالله زه به د بدر دا غم به تاسو هم هیر کړو. ځکه ده خو عمیر را لېږلی و چې نبی علیه السلام قتل کړو، قرض به دې هم زه ادا کړم او د بچو د ټول عمر خرچه به دې هم زه کوم، خرچه دې په ما. خو عمر خو دلته مسلمان شولو چې راغی د نبی علیه السلام خوا ته او د قتل په اراده راغلی د نبی علیه السلام مسلمان شو. نو بیا یو سړی د مدینې نه تللی و مکې معظمې ته او صفوان ته ویل خبرې ویل عمر خو مسلمان شوی دی. صفوان بیا قسم وخوړلو زما دې په الله باندې قسم وي زه به د عمر 1 روپۍ نه قرض ورکوم او نه به ورسره مدد کوم. او دا امیدونه هم د صفوان او د مکې د خلکو ناکامه شولو چې د نبی علیه السلام قتل اراده کړې وه. په دې دوران کې بیا دا خو چونکې د رمضان میاشت وه بیا په دې کې احکامات راغلي دي. د رمضان نه میاشتې نه خو مخکې د بدر نه مخکې د رمضان د روژې فرضیت حکم هم راغلی و چې روژه فرض ده او د قبلې بدلوالی هم راغلی و. قبله بدل شوله د بیت المقدس په ځای باندې به بیت الله شریف ته خلک لمونځ کوي. دا احکامات هم رالل او د اختر د لمونځ واجبیت او فرضیت هم بیا راغلی و. ځکه دا په رمضان کې مسلمانان واپس شولو نو واړه اختر میاشت د شوال میاشت نږدې وه. نو نبی علیه السلام دا اختر ډېر ښکلی په خوشحالۍ سره مناو کړی و ځکه مسلمانانو ګټه کړې وه په بدر کې او د اختر خوشحالي وه. نو نبی علیه السلام اولنی د اختر لمونځ کړی دی. بیا د بدر د جنګ نه مخکې چې کله د رمضان میاشت ختمه شوله او په عیدګاه کې کړی دی. نبی علیه السلام د مسجد نبوي کې به لمونځ نه کولو د اخترونو بلکې نبی علیه السلام به بهر وتلو. دا د نبی علیه السلام وسم سنت دي
چې د اخترونو منځونو به د واړه اختر د لوی اختر منځ به مسلمانان په کلو میدانونو کې په عیدګاهونو کې او بهر په پټو کې په بهر علاقه کې جمعتون نه بهر به ادا کوي. که چېرته باران او بهر مز ممکن نه یا د امن و امان مسله ده د جنگ مسله ده خطره ده په جمعات کې بیا کولی شي. خو عام طور که څه عسر نه وي نو د اخترونو منځونه به خلک بیا په بهر په بیابانونو کې به کوي، په کلاو میدانونو کې به کوي، ګراونډونو کې به کوي، عیدګاهونو کې به کوي او د هغې لپاره به سرکاري طور عوامي طور به خلک باقاعده انتظام به کوي. وځي به د نبی علیه السلام په زمانه کې به سړیم تلل به ماشومان به زنانه به هم بوتللي او چې کومو زنانه و به بیماري وه هغوی باندې به مز نه و هغوی ته به الاسې راشئ او د دې زنانو سره بهر کښېنئ تاسو که مز نه کوئ هم راځئ به ځکه به زنانه باندې یو وخت راځي چې په هغې باندې مز منئ مز به نه کوي. ویل که چا سره بولقي نشته بولقي راوالی، که چا بل چا نه راوالی، که چا صادر نشته بل چا نه راوالی، زنانو ته څوک به نه پاتې کېږئ. د دې دپاره چې د مسلمانانو جلسه غټه شي دا د عیدګاه مونځ چې دا په حقیقت کې د نبی علیه صلات وسلام د مسلمانانو قوت او طاقت ښکاره کولو. نو چې قوت او طاقت بله ښکاره کېږي چې خلک ډېر وي. نبی علیه السلام به ټولو خلکو ته ویل بیا به چې په کم لار لاړلو په هغه لار به واپس نه راتلو به بله لار به راتلو چې ټول خلک ځکه هلته غټ غټ یهودیان غټې غټې قبیلې آبادې وي دا یهودیان هم لږ ویرېږي او مسلمانانو قوت او طاقت ښکاره شي. نو په دې وختونو کې بیا د اختر مونځ نبی علیه صلات وسلام کړی دی او دا ډېر لوی د خوشحالۍ مقام و د مسلمانانو دپاره. د زکات حکم هم د دې جنگ نه پس راغلی دی. بیا د زکات فرضیت تصور یې هسې په مکه معظمه کې راغلی او اصطلاحات ورله استعمال شوي خو باقاعده تفصیلات د زکات او د هغې تفصیلي احکامات چې دی د جنگ بدر نه پس بیا د زکات د فرضیت حکم هم راغلی دی. ځکه د مال غنیمت حوالې سره خبرې راللې چې مال غنیمت په څنګه تقسیمیږي د هغې نه پس بیا د زکات حوالې سره هم خبر راغلی. مونځ خو مخکې په مکه معظمه کې فرض شوی د معراج په شپه باندې. دا اهم چې کوم فرایض وو د هغې احکامات په دې دوران کې په نبي صلی الله علیه وسلم باندې راغلی دي. نبی علیه صلات وسلام چې کله د بدر نه راغی نو د نبی علیه السلام یو لور په عثمان ابن عفان باندې واده وه. عثمان ابن عفان نبی علیه السلام ورته ویلي و چې ته به زموږ سره جنګ نه دی بدر ته زموږ سره په ثواب کې شریک یې ته په مال غنیمت کې هم شریک یې او اسامه ابن زید رضی الله عنه هم سره پاتې کړی و. عثمان ته ویل د خپلې بیبي خدمت وکړه. نبی علیه السلام لور وه رقیه رضی الله عنها. نبی علیه صلات وسلام چې کله راورسېدلو نو د هغې قبر بلکل خاورې پې اړولې وې قبر یې تیار شوی و. رقیه وفات شوی وه. نبی علیه صلات وسلام بیا خپله لور کلثوم چې دا یې بیایي عثمان ابن عفان ته په نکاح کړله. دا د نبی علیه صلات وسلام بله بچی وه چې دا طلاقه شوی وه. د ابوجهل بچو د نبی علیه صلات وسلام دې لور ته طلاق ورکړي وو. نو دا واده شوي نه وه خو طلاق ورته مخکې په پلار په کور باندې هغوی رالیږلي وو. نبی علیه صلات وسلام عثمان ابن عفان ته ام کلثوم بیا ورکړې وه او زینب رضی الله عنها د ابوالعاص سره وه. د نبی علیه صلات وسلام بله او کشره بچی چې وه فاطمة الزهرا رضی الله عنها وه. د هغې نکاح د نبي صلی الله علیه وسلم د علي سره کړی و علي رضی الله عنه سره. او د عثمان ابن عفان ډېر حیاناک صحابي و او چې بله بچی هم د نبی علیه السلام بیا وفات کېدله نو نبی علیه السلام ویلو که زما درېیمه بله لور وی ما به عثمان ته ورکړې وی ځکه عثمان ډېر زیات حیاناک و. یو ځلې نبی علیه صلات وسلام ناست و عمر فاروق هم او ابوبکر صدیق هم ناست و هسې اواز راغی چې عثمان را روان دی. نبی علیه السلام ناست و دا لنګې پورته شوی او دا پنډۍ مبارک یې ښکارېدلې. نبی علیه السلام خپل لنګ ښکته کړل او سم کېناستلو. صحابو د الله رسوله عثمان دې واورېدل داندې ټیک کړلو. نبی علیه السلام ته فرمایي عثمان باندې د الله رحم وکړي. عثمان نه الله پاک حیا کوي ځکه چې د الله رسول هم حیا کوي. دا ډېر حیاناک صحابي و عثمان ابن عفان. سخاوت هم پکې ډېر و حیا پکې ډېره کامله درجې سره په عثمان ابن عفان کې حیا وه
ډېر حیاناک صحابي و، شرمېدونکی و د الله نه او د الله د رسول نه، او ډېر د حیا ښکلی ژوند یې تېر کړی دی. نو عثمان ابن عفان رضی الله عنه د هغه دوه نومونه د نبي علیه السلام په هغه باندې چې وفات شو بیا وله بله ورکړې وه، ځکه ورته ذی نورین ویلی شي. نبي علیه السلام ورله دوه نومونه ورکړې وي عثمان ابن عفان رضی الله عنه ته. مسلمانانو په مکه معظمه کې دا حالاتو، په مکه معظمه کې په مدینه منوره کې درې د یهودیانو غټې غټې ډلې پاتې کېدلې، یو بنو نذیر، یو بنو قریظه او بل بنو قینقاع. بنو نذیر او بنو قریظه دا د مدینې نه لږ بهر و، او بنو قینقاع چې دا بالکل د مدینې سره جخت پاتې کېدل. چې اوس کم حاجیان صاحبان تللی وي، دا چې کم د کجورو بازار دی، او اوس ورته هم خلک ویلي چې سوق بنو قینقاع ورته اوس هم ویلی کېږي، د بنو قینقاع بازار. دا چې کم دی کې اوس د کجورو مارکیټونه دي، دلته د مسجد نبوي ورسره تقریبا اوس ولګېد دغه ځای سره، دومره توسیع د هغې وشوله د پل باندې چې هغه طرف ته قبلې طرف ته واوړې، نو دقه د بنو قینقاع علاقه وه، کورونه یې دلته پاتې کېدل. او د نورو په لحاظ سره دا کم و د هغوی نه. د نبي علیه الصلاة والسلام په مدینه منوره کې د ټولو یهودیانو سره معاهدې کړې وې، د یو بل خلاف به کاروایي نه کوو، او که په موږ باندې څوک راشي څوک دشمن، نو تاسو زموږ مدد کوئ، که تاسو څوک راشي موږ به تاسو مدد کوو، دا به کوو دا به کوو، دا ټولې معاهدې وې. خو د یهودیانو دا د اوس نن ورځو پورې زموږ سره دشمني ده، او د یهودیانو ډېر لوی خباستونه څه دي؟ دا د یهودیانو دویم نوم دی دروغجن، د یهودیانو دویم نوم دی دوکهباز، د یهودیانو دویم نوم دی خبیثان، د یهودیانو بل نوم دی د قاتلان د مسلمانانو، پروپیګنډه کوونکي، چې کم نوم ورلږدي نو په یهودو باندې پټ کېږي. په دې زمانه کې او په هغه زمانه کې هم خراب خلک او ډېر خبیثان خلک. نبی علیه الصلاة والسلام سره خو معاهدې شوې، په مکه مدینه منوره کې مسلمانان خوشحاله وو، ځکه چې د مکې معظمې خلکو له شکست ورکړی و. نو بنو قینقاع د یهودیانو په خپل منځ کې وویلو دا خو هلکه ځان ته په زور مسله جوړه کړله، دا خو دا مسلمانان به راته اوس دلته برید تاوایي به، او دا خو راته مضبوطېږي، او سبا لا ممکنه چې د خپل کیل نه خپل وطن نه مبارزه بیا وسکو. نو دا انصار چې وکړه دا دوه قبیلې وي، اوس او خزرج. نو د دوی په خپل منځ کې پخوا دښمنۍ تېرې شوې، په یو بل پسې نظمونه او شعرونه ویلي به، یو به سپکاوی کړی و، یو بل یې وجلي و، جنګونه شوي وو. دو یو ځل یې وکتل یهودیانو، د یهودیانو یو مشر بوډا غوندې و، هغه چې وکتل چې دا مسلمانان داسې په یو دسترخوان ناست دي او ګپې شوي دي، او اوس او خزرج داسې ښکارېدل لکه تا بنیل دوی په منځ کې دښمني تېره شوې ده. نو دې بوډا یهودي داسې چل وکړلو چې کسانو د کشرانو ته ویل لاړ شئ او په دوی په منځ کې کښېنئ، ورته ویل لکه هغه ستاسو مشرانو چې هغه شعر ویلی هغه څنګه ویلی و، هغه پلانکي جنګ کې ویلی و، ویل ته به یو شعر ووایې، دوی له نیکونو سپکوالی چې کړی و او دا یې کړی چې ښځې ترې راویستي وه او زامن یې ترې راویستي وه او څنګه بدعتیانې درته کړې وې، شعر چې ویلی و، هلکه ته به دغه بل والا ډلې والا شعر ووایې، هلکه دوی نه چې ښځې راویستي او دا کار یې کړی او دا کار یې کړی و. بهرحال مسلمانان ناست وو، د دې یهودیانو خلک راغله، ځکه چې یو کلیوالي وه، په مجلسونو کې کېناستل ناست وو، او دا خبرې یو بل ته ور یادې کړلې. پخوانۍ خبرې چې انسان ته ور یاد چې دښمنۍ تېرې شوي، بیا زړه دښمني بیا را تازه کوله. بس یو دو نوجوانان خو یو بل ته په دې کېناستل او تقریبا په دې دغه کېنختل بس، اوس او د خزرج مسلمانان یادو. بس دې شي چلو کو هلکې سبا به پلانکي ځای کې راغونډي یو خوړ نوم یې واغه، سبا ځای کې به یو بل سره سبا ګورو، مسلمانان دي. یهودیانو په خپل منځ کې ور واچول او سبا لاړل تقریبا، ځکه دا بنو قینقاع چې و که نه، دا په اصل کې په روایت کې دا زرګران هم و لوهاران هم و. زرګرۍ کار به هم کوو، د لوهارۍ ترکاڼانو کار به هم کولو. اسلحه ورسره ډېره پریمانه اسلحه ورسره وه. 200 کسان پکې جنجو خلک و، د 300 کسانو زغرې وې ورسره،
هر قسم هتیار که چې په خپل لوهارانو ترکاړانو زرګران ورشه جوړول شو ماهر خلک په جوړولو کې بس دا مسلمانان وتی دي انصار هغه خپل طرف ته نبی علیہ السلام خبر شول چې مسلمانانو خدا چل شروع کړی د انصارو نبی علیہ السلام فوراً ځان سره مهاجر صحابه کرام انصار فوراً ورسېدو نبی علیہ السلام چې وایي کتل ویل کا ویل تاسو کې هماره جهالت او د قوم پرستی او دا خبرې ختمې کړې دي په تاسو دا ولې ویل يهوديانو دوکه کړی تاسو د يهوديان نه دي معلوم دا سازشیان دي دا خو زموږ دشمنان دي وګوره دا پخوانۍ خبرې ما دفن کړي دي دا ټولې خبرې مې ختمې کړي دي سازو منځ کې مې روغه کړې ده سازو منځ کې مې ورورولي قایمه کړې ده موږ مسلمانان یو موږ کلمه ویلې ده موږ یو وروڼه یو نبی علیہ السلام خو پیغمبرو هغه د وعظ او د نصیحت خبرې وکړلې او د انصارو په سترګو کې ګوښ کې راغلې یو ورته ورغاړه وتل بیا او دا زموږ غلطي وشوله ورته اندازه وشوله دا زمونږ یهودیانو زموږ د جنګولو کوشش وکړلو ګوره هغه زمانه کې یهودو دا کار کړی اوس هم د یهودیانو دا کار دی دا د سنیانو او د شیعګانو جنګونه چې دي که نه دا د یهودیانو خبرې دي دا د بریلي او د دیوبندي جنګ دا د یهودیانو کاتی دی چې موږ کوو دا د پښتون او د پنجابي جنګ دا د یهودیانو خبره ده دا پنجابی دی دا پښتون دی لکه دا پښتنو حقوق چې د پنجابیانو وواله د پنجابیانو حقوق پښتنو ووالو او دا بلوچی دی او دا سندی دی دا مهاجر دی دا غیر مهاجر دی دا سنی دی دا شیعه دی دا تور دی او دا سپین دی دا په امت کې چې دا جنګونه د رنګ او د نسل او د جبه په بنیاد دا قوم پرست خلک چې دي ځان ته قوم پرست وایي دا شیطانی خلک دي دا د یهودیانو سازشیان دي یعنې مسلمانانو دا امت تقسیم کړی دی هغه زمانه کې انصار چې دی انصارو کې یهودیانو دا سازش وکړلو تقریبا انصار تقریبا په جنګ وراچولي یو بل ته مخامخ ولاړو دا خو د نبی علیہ السلام خلق پوهه کړل نن هم د نبی علیہ السلام دقه تعلیم دی چې خدای هم پوهه کا نه د سنیانو په جنگ شیعګان خلاصيږي ختميږي نه د شیعګانو په جنگ سنیان ختمېدلی شي دومره جنګونه وکړه شیعګان ختم شو نه سنیان ختم شو نه ځان خلکو غرق کړلو بریلینا دیوبندیانو جنګونو ته ګوره دا په دې جنګونو اسلام ته نقصان دی افرادو ته نه دی خلکو خو مزې واخیستلې دم په دې جنګونو باندې او دا د پښتون په نوم باندې دا جنګونه کول دا هم ټیک خبره نه ده جي دا چې دا غلط خبرې دم په مسلمانانو کشان د یهودیانو سازش کې شکار شوي یو او همیشه د پاره زمونږ تیاره میوه زمونږ د لاس نه اخیستې ده تیار شي زمونږ د لاس نه اخیستی دی او موږ ویلي پرېږده افغانستان جهاد مسلمانانو وګټلو روسیان یې وزغلول او تیاره مجاهدین بالکل مخلصین خلک په خپل منځ کې ور واچول مجاهدین په خپل منځ کې وکتل تیاره میوه د جهاد وه چې افغانستان کې به اسلامي حکومت وی اوس مجاهدین په خپل منځ کې ور واچول مجاهدین پوه ونه شولو ټول جهاد میوه د لاس نه لاړله او دغه چې امریکا یو بل دشمن راغی دا زموږ د یهودیانو سازشونه دي چې به موږ مسلمانان دي ستا ته نه وي چې هلکه زه رامه سازش کومه کله به د ملا په جامه کې دا سازش کوي کله به د سیاستدان په جامه کې کله به یو کمانډر شکوک شبهات پیدا کله کې دا پلانکې کومندان او کمانډر خدا خو د پیسو دپاره راغلی دی جي هلکه دا پلانکې ملا خو د امریکې ملا دی او دا خو امریکې نه ولا پیسې راځي دا مختلف خبرې به خلک کوي دا مختلف خبرې کله ناکله دا تبلیغان هم سادهګان وي تبلیغان هم د امریکې نه راځي موږ دا دومره هوښیار نه دي غریبانان خپلې بشترې ګرځي خپله ډوډۍ خوري کوتاهۍ نیمه پکې وي د هغې تذکره ده کومه ور دې مطلب دا نه دین خبره خو څه خو کوي که نه نو داسې ده چې خلک کله ناکله تبلیغان له امریکې نه پیسې راځي هلکه امریکا دومره وزګاره دی دوی له پیسې رالیږي دا په هره زمانه کې خلکو علما کرام بدنام کړي دي نو بس په هره په خپله جامه کې ورته سړی راایستلی دی بس نو رور یې په رور والی دی انصوارو کې دننه مسلمانان ورته را پیدا کړل امریکا به هغلته یهودیان به هغلته ناست دي هغلته به یهودیان ناست دي نو داسې ده چې اوس هم دقه سازشونه دي چې دا کتابونه موږ ګورو که نه او دا حالات وګورو بالکل زموږ په دې معاشره کې د یهودیانو ایجنټان ناست دي او په ډېره ښه جامه کې ناست دي موږ پې پتو هم نشو لګولی ځکه ځان ته خو یهودي ایجنټ نه وایي خو کار د یهودیانو کوي نو زه خو اکثر موږ دعا کوو چې خدای پاکه د یهودیانو ایجنټانو سازشونه هم ناکامه کړي
او د یهودیانو د ایجنټان الله پاک ختم کی او دا مسلمانان په خپل منځ کې متفق او متحد ساتي. بهرحال جنگ چې کله ختم شولو نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یهودیانو ته پیغام ولېږلو چې هلکه تاسو ټیک شئ، بلکې په یو بازار کې راوغوښتل یهودیان بنو قینقاع، او نبی علیہ السلام ورته ویل تاسو ته ونه کتل قریشانو سره څه وکړل، ویل د خدای نه ویرېږئ او زما پیغمبري ومنئ، دا خو زما پیغمبري په تاسو څرګنده نه شوله. داسې وشول چې د نبی علیہ السلام تقریر واورېدل او نبی علیہ السلام ورته د بنو د قریشانو د جنګ خبرې وکړلې. یهودیان هم ډېر رزیلان خلک وو. نبی علیہ السلام ته وویل دا خو سادهګانو ټوپک چلوله نه ورتللو، ویل زموږ سره د خدای پاک را مخامخ که چې موږ ته جنګ زور وښیو. جنګ څه ته وایي؟ تاسو خو د نابلدو خلکو سره جنګ وکړلو او په خپله ګټه باندې دومره دغه مه کېږئ، مه نازېږئ، زموږ سره چې را مخامخ شي بیا به ورته موږ ګورو به تاسو سره. بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل معاهده ده، یو بل ته به څه نه وایو او که نه بیا به سره موږ خپل خوی به کوو، بیا به همدلته نه پرېږدو. په دې دوران کې داسې وشوله چې یو عربۍ زنانه، مسلمانه به نه وه، عربۍ زنانه وه، هغه راغلي وه دوی د سرو کار به یې کوو، زرګرانو، یو ښځه به راغلې وه د یهودیانو بازار ته، ځانه بازار به و او په هغې کې هغې له به د سرو اډر ورکوو، څه به یې ورکول. نو دا زنانه مخ پټو، په هغه زمانه کې به د عربو زنانو مخونه پټ ساتل به ځینې وخت، داسې وخت هم و ځینې زنانه به کولام هم رسېدلې، پر دې حکم خو وروسته راغلی دی، په هغه 5م کال باندې راغلی دی، خو یو زنانه هغې خپل مخ پټ کړی. دا یهودیان ډېر روانکار رزیلان خلک وو، ته یې لا مخ ول نه ښکاره کړې، هغه ویلې ما خپل مخ دی ما پټ کړی دی. هغه یهودیان یې سپک کړل. دا چې کوم دکاندار و پخوا د زنانو لنګونه به اچول، په عربو کې د لنګ رواج و، د پرتوګ رواج نه و. داسې وکړل چې دی دکاندار د زنانه دا لنګ چې دی په څه طریقه باندې شاته په دې بډه کې ورته بانډه کړی و، او چې زنانه کله پاڅېدله نو هغه ښکاره شوله او زنانه بیا چیغې وکړې، یهودي ما بېعزتي وکړله. او بیا یو مسلمان و هغه راغی او یهودي ته ویل دا دې ولې وکړله، هغه بدماشي کوله، بس ګزار یې پرې وکړلو. مسلمانان خو تیار د جنګ نه راغلي، بس سړی یهودي هلته وغځو، مړ یې کړلو. او دغه چې یهودیان په مسلمان راغونډ شو، مسلمان یې شهید کړلو. جنگ تقریبا د جنگ حالات شو. نبی علیہ السلام خبر شلو، نبی علیہ السلام فوراً د جهاد اعلان وکړو، جهاد جنډه راواغستله، جنډه به چې کله راواغسته بس جهاد تیاری به فوراً مسلمانان تیار کړل او مسلمانانو ته ویل د بنو قینقاع خلاف دغه ده فوجي حمله به کوو، جهاد دی، بس یهودیان دلته نور نه پرېږدي. د یهودیانو خپل بازارونه هم خالي کړه، د دوی خپلې قلاګانې به وي، لکه بالاحصار شوله، شاهي قلا شوله، بله قسې قلاګانې به وي. بس قلاګانو کې غټه قلا وې ځان یې بند کړلو. او دا ډېر مالدار خلک وو، ځکه د سرو کاروبار یې د دنیا هر څه سره په قلا کې اوبه هم ورسره وي، خوراکونه هم ورسره وو، هر څه سره یو کاله پورې ځان رسولی شو. نبی علیہ السلام دوی په قلا ننوتل او نبی علیہ السلام چار چاپېره د قلا نه مجاهدین پرې باسل صحابو ته، ویل دوی سره به اوس ګورو به محاصره یې وکړه. 15 ورځې نبی علیہ السلام د دوی د قلا نه چار چاپېره خلک مسلمانان ناستو. الله پاک نبی علیہ السلام له رعب ورکړو، پیغمبر چې ډېر باروبه پیغمبر و، مسلمانانو رعب و او دوی ویرېدل. او چې کله ویرېدل نو ویلو نبی علیہ السلام ته ویلو چې بس مونږ در کوزیږو، بس ته څه فیصله کوې موږ ستا په فیصله باندې بس آمنا وصدقنا دی، بس راکوز شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی خلک چې راتلل ویل دا زنانه تیم یو طرف ته کوي، ماشومان تیم یو طرف ته کوي، او چې کوم 700 کسان 200 کسان پکې جنجو، 300 کسانو پکې باقاعده زغرې اچولې وي. نبی علیہ السلام ویل د دوی له لاسونو تړئ او سترګې مو له تړئ. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم بیا د کفر سره نرم رویه کافرانو سره نه ده کړې، ها وی لاسونه وله شاته وتړئ، شاته، او سترګې مو له وتړئ. او جنجو خلک یې د ځان نه کړل. د دې نه یو میاشت مخکې په مکه معظمه کې یو سړی مسلمان شوی، عبدالله ابن ابی ابن سلول، داسې مسلمانو چې هسې د حالاتو نه کلمې ویلې وه، ځکه په بدر کې دا کړس کړوس وکتل، مخکې خو نه مسلمانېدل، بیا مسلمان شوی، ملګري زیاته ور صحابه و.
نو دا په ځدن خو او د کافرو د بنو قینقاع سره په خوانه مرګرتیا تیر شوه حلیفانو بس راغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلو دا الله رسوله ما بس ما ته حواله کړه زبو چې ما په خاطر باندې پرېدا نبی علیہ السلام ته مخ واړولو او دا ډیر بے حیا او بے شرم انسانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې الله رسول ته بیا را مخامخ شولو او به نبی علیہ السلام ته مینت او زاری کول وی پرېدا وی نبی علیہ السلام دومره طبیعت خراب شولو صحابه محسوس کړله د نبی علیہ السلام پر تندی کې داسې ښکتواله ده کأنه ذلت گویا کې سایه پکې راغله د نبی علیہ السلام تندی مبارک دومره راښکته شولو خدا ډېر منافق و کنه عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق و ځان مسلمان ګڼودلو او راغو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې ګریوان نه ونیولو او جګړه باندې نه د مینت په دې زغره کې ورته دنه لاس ورکړل او پرې ګریوان نبی علیہ السلام ونیولو او دا مینت او زارۍ کولې نبی علیہ السلام ته هغوی نه مک حلالي کوله د یهودیانو نه پخوا ډوډۍ موډۍ خوړلې وه د هغوی حلیف نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بس بې شرمه دی دا مې نه پرېږدي نبی علیہ السلام ورته بس تا خوښه رضا نو ته څه کوې وکړه پیغمبر اسلام پې رضا نه و بس داسې وکړل چې هغو ته وویلو بس دا یهودیان به دې دیګ نه ځي به پرېږده هغه عبدالله ابن ابی دا پیسې را وکړله دا ښځې م ځان سره بوځئ بچي م بوځئ تاسو ځئ بس مدینه خالي کوئ ځئ بس مسلمانانو ورته څه نه ویلو داسې وشولې چې دوی څوک خیبر ته لاړل او څوک شام ته لاړل دا بنو قینقاع الله پاک ډېر غیرتي بادشاه و د نبی د مسلمانانو نبی علیہ السلام د مسلمانانو بېعزتي کړې وه یو څو ورځې پس چې لاړل که نه الله پاک به هلته وبا راویستله او یو سړی هم پکې جمدی پاتې نه شو ټول مړه شول الله پاک ویل دلته خو منافق خلاص کړئ بل ځای کې به هم بیا څوک خلاصوي الله پاک په خپل پیغمبر او په مسلمانانو باندې غیرت کولو دا بنو قینقاع ټول بیا مردار شولو په خیبر کې څوک مړه شولو څوک په شام کې مړه شولو یو سړی پکې هم دا جمدی پاتې نه شولو ټول مړه شولو دې لپاره چې د الله د رسول کم دشمنان دي هغوی کمزوري کړلی شي او خلکو ته اندازه وشي چې څوک د الله د رسول سره دشمني کوي انجام بیدا وي د یهودیانو د سازشونو دا تذکره دې لپاره کو چې موږ ته اندازه وشي نور سازشونه هم کړي دي بیا د هغې به انشاءالله سبا له تذکره کوو خلک د اسلام نه په یو طریقه اړول چې موږ په څه طریقه باندې دا سازش هم ناکامه شو اوس دې نه پس به بل به کوي بیا به بل کوي بیا به بل کوي چې په څه طریقه باندې دا خلکو د اسلام نه واړئ او د مسلمانانو په ذهنونو کې بدګمانۍ پیدا کړي دې لپاره یهودیان هغه وخت نه لګیا دي تر نن ورځې پورې مسلمانانو ته اسلام ویلي ځان به هوښیار ساتئ بیدار به ساتئ په منځ کې هم بل څوک راننه وځي نه د بل چا له سازشونو شکار نه شئ دا سیرت تذکره هم دې لپاره کوو جي چې نه چې بس هلکه مونځ کوه او تسبیح اړوه بس دا مسلماني ده لږ بیدار به اوسې د دو خبرو د دریو خبرو نوم نه دی اسلام یو عالمگیر نظام دی مختلف دشمنان دي دشمن به پیژنې دشمن سازش به پیژنې خپل مرګری به پیژنې چې تا ته په خپله معاشره کې ژوند پته ولګي څنګه مسلماني به تېرو دا دې وجې نه مسیرت النبي وایو د خپل ایمان د قوت دپاره هم او د یهودیانو پیژندلو د خپلو دشمنانو پیژندلو دپاره الله پاک دې مسلمانان د یهودیانو سازش نه بچ کړي او الله پاک دې زموږ د دشمن د مسلمانانو د دشمن ناکامتیا وکړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بما على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا